چې سړی د فرضو نه سلام وړی سمدستي پاڅېدل ناروا کار دی. نه، یو پټې کښېنه. جناب محمد رسول الله مبارک فرمایلی دي چې سړی سلام واړی د فرضو نه او بیا ووایو قل اعوذ برب الفلق مکمل، قل اعوذ برب الناس، د دین او بدن به د آفاتونه محفوظ وي. دا روایت عقبه ابن عامر رضی الله عنه دی چې جلیل القدر صحابي دی. دلته دا نشته، په عربو کې دا شته. د فرضو پسې سمدستي په سنتو درېدل حرام کار دی. ای بې دینه تا د ځانه جوړ کړی دی. یو سړي فرض وکړو سمدستي پاڅېدو سنتو ته. عمر صاحب د دې ګریوان ونیوې، کېنوې بېایمانه وې کېنه. اهل کتاب دې تباه کړي دي چې د هغوی د فرضو دا سنت هم نه پلې وړي. د فرضو خو لوی مقام دی. د فرضو حیثیت ته یې زده کړه. نو د سهار دا 2 رکعاته چې نن موږ کړي دي، دلته ډېر خلک راځي جمع له، او زه وختي لمونځ کوم. د سهار لمونځ وختي کوم، ټول وختي کوم. نبی علیه السلام ټول لمونځونه وختي کړي دي. حدیث مبارک کې راغلی دي الوقت الاول رضوان الله. مونځ په اول وخت کې کول دا سبب د رضا د خدای دی. موږ په څه پسې ګرځو؟ په رضا د خدای پسې ګرځو. غیرت هم پکې سړی ډېر ووي. خو دونه ده چې غیرت زه د حرمینو شریفینو هلته مې ډېر وخت تېر شوی دی. زر وایم. دا زه بس زر وایم نو ډېر غیرت وشي. کله 2 سورتونه پکې ووایو، سهار 2 وې پکې. نو سبحان الله سبحان الله درې تشکرتي ووایه، الحمدلله درې تشکرتي، الله اکبر 4 تشکرتي. دا ووایه د فرضو نه وروستو. نه مې فرض، بیا سنتو ته ودرېږه نو جایز کار دی. یو خبره بله مه وره. بعضې کسدونه ناست دي د امیانو نه مسله یاده کړې ده. امیان اده چې ته مسله یاده کړې ده، هغوی امیان دي، هغوی په دین څه پوهېږي. دومره ناست دي چې ته به ورسره 4 رکعاته سنت وکړې. دا هم حرام کار دی. حرام کار دی، ځان دې وکړی دی. ای بې دینه فوراً پاڅېدل هم ناروا دي، ډېر کېناستل هم ناروا دي. رسول الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. بس بیا پاسه یا دغه ووایه ما چېرته کوم. نبی علیه السلام فرضو پسې، نبی علیه السلام چې کومې دواګانې کړي دي هغه فرضو پسې وکړه. بیا ډېر مه کښېنه، پاڅېږه بیا. ولې؟ دغه سنت چې دي دا مکمل د فرضو دي. دا سنت چې کوم را روان دي دا مکمل د فرضو دي. موږ اوس د دې جمعې لمانځه نه
مخکې 4 رکعاته سنت کو، دا د دې را روانو 2 رکعاتو فرضو تعظیم دی. وروستو ورپسې بیا 6 رکعاته کو، هغه د دې فرضو تکمیل دی. څه چې دی په فرضو کې خبره ده. تا ته خبره کوم، ستا د 80 کالو سنت چې راجمع کې د نن سبا 2 رکعاتو د جمع ته به په ثواب کې ونشي رسېدی. تا د دین مسله نه ده یاده کړې. بعضې کسان وي د فرضو نه وروسته سجده لګوي. هلکه ته خو د امام اعظم د مذهب نه ووتې دي. تا ته دا پته ده چې دا سجده د شکر کوي یا څوک د ویترو نه وروستو کوي؟ نه جي، دا سجده تا د ځانه جوړه کړې. دا سجدې به دا مونځ چې کوي د دې به وجه وي. عبدالله ابن عمر یو وارې روان دی، ودرېدو او په خورو ودرېد، 2 رکعاتې وکړه. عبدالله ابن عمر لوی سړی دی، نو عمر صاحب زوی دی. وی صاحب د 2 رکعاته دی په دې وخت کې ولې وکړو؟ وی جناب رسول الله فرمایلی دی چې د قبر په خوا کې یو سړی تیریږي، دا قبر دی. وی دا د قبر صاحب به ته وایي چې وروره ستا 2 رکعاته قبلیږي او زما نه قبلیږي، ولې یو 2 رکعاته نه کوې؟ دا مې زکه وکړه. نو دا سجده د شکر چې دا شدیده شکر نبی علیه السلام داسې نه ده کړې. هغه که مې درته بیان کړه که نه، نو کیدی شي چې ستا وار خطا شي چې زه بېدینه یم، ډېرې مسلې نه بیانوو. هغه نبی علیه السلام په 1 رکعت کې سورت بقر ویلې دی، شماره 2 سپارې. په 2 رکعت کې سورت آل عمران ویلې دی. په 3 رکعت کې سورت نساء ویلې دی. په 4 کې سورت مائده ویلې دی. اوس 5 سپارونه واورېدو. نبی علیه السلام هغه د شکر کومه خبر چې راغلی ده په دې ځای کې ده. نو تا له خو قرآن شریف هم نه درځي. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې ځان مسله مه جوړوه.